کچره تور ته چې خیرات په طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وکړي الزام لګي دی خیرات نه مني دا څه نه وایي چې نه خلاف شرع کار نه مني صحیح خیرات مني خو د شریعت خلاف خیرات نه مني دا الزام بعض خلک لګي نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې زمون خبره په مطلق ذکر کې نه ده ذکر خو هر وخت کې الله وایي چې زما ذکر کوی خبره په دې کې ده چې په زور باندې ذکر کول څنګه دي دا جایز دی او که ناجایز دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله هو بدعه لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الا ما استثناه الشرع فزور باندې ذکر کول بدعت دی ځکه الله په قران کې ویلي دی چې خپل رب راوباله فاجزه باندې او په پټه باندې عاجزه سره سوال کوو د الله نه او په پټه باندې سوال کوو د الله نه او الا ما استثناه الشرع مگر هغه ځای چې شریعت مستثنا کړی دی چې پای کې په زور باندې ذکر شریعت نه نقل دی هغه بیا خیر دی او داغه وضاحت براشه کازان هم یو ذکر دی شریعت په سپیکر کې به وای ځکه مقصود پای کې خلکو له اعلام دی خبرداري دی تلبیه د حاجیان صاحبان په بیت الله کې طواف کوي او په زور باندې تلبیه وای لبیک اللهم لبیک تلبیه وای په زور باندې وای دا هم ذکر دی لیکن شریعت ویلی چې په زور باندې وای کنه خو چې کمزې کې شریعت نه دی ویلی الله نه دی ویلی دا الله پیغمبر نه دی ویلی او تیر ځان نه کینو دا بدعت دی ځکه قاعده دا شو چې الله را مدد کینو په زور باندې او په پټه باندې عاجزه باندې بل الله نه سوال کوي ضرور ان شاء الله وضاحت کوم بعض خلک ځان ته ذاکرین وای او چې هغه ذکر کوي نو هغه غړي چې هغه ذکر کوي نه هغه توره او باجه غږی دا جزیدا کدا مستی دا خو جهالت دی دا خو عجزی سره نه ده الله ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين دارنګ قرآن آیت دی واذكر ربک فی نفسک تضرعا وخفیا تضرعا وخیفا دون الجهر من القول بالعدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله خپل رب را مدد کوي پاجزه باندې را مدد کوي په یره را مدد کوي ودون الجهر من القول پزور به نه را مدد کوي په پټه را مدد کوي په پټه باندې د الله نه سوال کوي پټه باندې د الله ذکر کوي علماء کرام ذکر کوي تفسیر کشاف کې علامہ جار الله محمود ابن العمري الزمخشري رحمه الله محمود ابن عامر الزمخشري رحمه الله داغه تفسیر کشاف د زمخشری باندې مشهور دی اغه لکی واذکر ربک فی نفسک باندې لکی وای هو عام فی الاذکار من قراءه القرآن والدعاء والتسبیح والتهلیل وغیر ذلک دا ذکر عام دی د قران قری اذکار تم شامل دی د قران قرات تم شامل دی دعا تم شامل دی تسبیح تم شامل دی لا اله الا الله ویل تم شامل دی نور اذکار تم شامل دی که سوال د الله نه کې پروبه کې قرات د قران کریم کې نور خلق ته نه کې نو بیا आवाज کې ځان له پروبه باندې بهتر دی خلق موږ کې ګډوډیږي پروبه باندې بهتر دی تسبیح و سبحان الله و پروبه باندې ویل بهتر دی لا اله الا الله و پروبه باندې ویل بهتر دی الله اکبر و نور اذکار کې پروبه باندې ویل بهتر دی تفسیر کشاف د زمخشری رحم الله علی کلی دارنګ ډېر علماء د علی کلی دي چې ذکر به پروبه باندې کې او دغه شان دعا به هم پرو باندې کې کله چې الله رب العزت د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام حال ذکر کوي نو الله وی د زکریا علیہ السلام بارکه الله وی وذکر فی الکتاب مریم الله وی وذکریا اذ نادى ربه الله وی زکریا علیہ السلام چې کله خپل رب ته आवाज وکړ نو هغه आवाज چې کو هغه څنګه کړو سورہ مریم پاول کې الله وی کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا
دا ذکر د رحمت در رب ستاده په بنده د الله زکریا علیہ السلام باندې کله چې سوال وکړ د خپل ربنا کله چې आवाज وکړ خپل رب ته आवाज وکړ خفیا په پټه باندې د الله نه سوال کوي چې غنوي الله وی تاسو چې زمانه سوال کوئ نو ادعو ربکم تضرعا وخفیا سوال کوئ د خپل ربنا پاجزه باندې کوئ په پټه باندې کوئ انه لا يحب المعتدين شان دا دی الله پاک مين نه ساتي زیاتی کون کو سرا زیاتی کون کی سوق دی تمام مفسرین ذکر کوي زیاتی کون کی هغه خلق دی الرافعين اصواتهم في الدعاء چې هغه په چوغو باندې دعاګانې غواړي هغه زیاته کون کړي الله پاک د زیاتی کون کو خلق سره مين او محبت نه ساتي نو په دعا کې مخفا بهتره ده او په ذکر اذکار کې مخفا بهتره ده زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کوي نو پرو باندې کوي پټه باندې کوي نو دغه ځکه علماء کرام ذکر کوي تفسیر مظهری د قاضی ثنا الله فانی فتح رحم الله تفسیر دی اغوی فإن الاخفاء دلیل الاخلاص وابعد من الرياء زکه چې پټه باندې دعا کول دا دلیل د اخلاص دی د خلوص اثبات پدې کې راځي چې دا سړی مخلص دی زکه پټه باندې سوال کوي زکه پټه باندې ذکر کوي وابعد من الرياء او دریان لري دی پټه باندې سوال کول ذکر کول د سره ریاکاری ناراضي ښه حسن بصری رحم الله قول له اغوی ولقد ادرکنا اقواما كانوا يبالغون في اخفاء الاعمال منګ ډیر قومونه را لاندې کړل ډیر قومونه ولیدل چې ډیر زیاته اعمال به کول ډیر زیات عبادت به کول ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء او په تحقیق سره مسلمانان چې ډیر زیات دعاګانې به د الله نه غوښته وما يسمع لهم صوت الا حمسا د هغه نور आवाज بنو صرف د سینې आवाज وره دی شو چې غبنه والا پزور باندې سوال بینه کو لأن الله تعالی قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ذکر الله پاک وای چې سوالو کې د خپل ربنا پاجزه باندې وکي په پټه باندې وکي الله ذاتی کون کو سره مين نه کوي دارنګ زکریا علیہ السلام آیت ذکر کړی دی چې اذنا دا ربه ندان خفیا الله نے سوال کو نو پټه باندې سوال کو دا تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله لیکي مطلب څه په پټه باندې ذکر کول او دعا کول دا بهتر دی ښا او پټه باندې نه پته زبان ذکر کول یا پته زبان دعاګانې کول دا بالکل خلاف شرع دی ښا د دیو جن د دعا بارک لیکي نداء خفیه باندې د زکریا علیہ السلام په قول ابن کثیر لیکي قال اخرون انما اخفاء لانه احب الى الله زکریا علیہ السلام په پټه ول سوال کو زکه چې په پټه سوال الله ته ډیر محبوب دی زکریا علیہ السلام پټه باندې زکه سوال کو چې په پټه باندې سوال الله ته ډیر محبوب دی دارنګي دغه تفسیر کشاف ذکر کړي وای زکریا علیہ السلام د الله دغه سنت او د الله دغه طریقې چې الله ته پټه باندې ذکر محبوب دی دغه لحاظ وکړو لأن الجهر والإخفاء عند الله سيان ذکر په زور باندې ذکر کول او په پټه باندې ذکر کول په زور یو شی غختل او په پټه یو شی غختل الله ته یو برابر دي کته چې غوین هم الله یوري کته په پټه پټه باندې پزړه کې وین هم الله یوري نو بیا چې غواله ته ضرورت دی ذکر او جهر ټول د الله په دربار کې یو برابر دي فكان الاخفاء اولى لانه ابعد من الرياء نو په پټه باندې دعا غختل زیات بهتر دي ځکه دا ریا نه لري دي وادخل في الاخلاص او زیات داخل په اخلاص دي تفسیر کشاف دویم جلد 502 نمبر صفحه کې لیکي دارنګي مولانا عبدالماجد دریابادی رحمه الله لیکي چې فقهاو د دې آیت نه په دی باندې استدلال کړي دي چې په دعا کې اخفاء هغه غوړه ده پټواله غوړه ده دارنګي تفسیر جساس هم لیکي مدحه باخفاء الدعاء وفيه الدليل على ان اخفاءه افضل من الجهر به وای الله د زکریا علی السلام صفت چې کوي نو پدې کې جمانه پرو باندې سوال کړو او پدې کې دلیل له پدې خبره چې په زور باندې سوال نه په پټه باندې سوال بهتر دی ښا دارنګي شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله اغلی کی
چې د شپو